بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو دینی مسائل او دغه هر سره موږ یو ځل بیا موجود یو. حضرت علامه مولانا مفتی محمد طاهر سلمه الله تعالی هغه موجود دي ستاسو سوالات جوابات درکول لپاره. مفتی صاحب دا یو تاسو ته نورالدین د شګای نه کوي دیو چې یو ساروی دی دغه خرمات دی یا سرنخ کرشته د پیدایشي نشتی د دې ساروی قرباني کول څنګه دی جایز دی او کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چې د کوم ساروی اخکر هغه بالکل د ویښ نه مات دی جی او داسې مات شوی دی چې غزار سره د په دماغو باندې هم د هغې اثر دی، نو دغه ساروي قرباني هغه جایز نه ده. ها باقي کم ساروی دی پیدایشي طور باندې د هغه ښکر نشته لیکن عمر برابر دی، هغه قرباني جایز ده. ها که ښکر راوتی دی لیکن هغې کې یو ښکر یا دوه ښکر هغه مات دي بیا هم قرباني جایز ده. داسې صورت کې که چېرته کې د ښکر نه هغه خول په باره باندې الوتی دې صورت کې هم بیا قرباني جایز ده. باقي چې بالکل د ویښ نه کټ شوی دی د جړې نه او هغه کټوالي سره اوزار داسې خوړلی دی چې اثر دماغو له رسېدلی دی، په دغه څاروي باندې قرباني هغه جایز نه ده. ښه دا بل تپوس ته نورالامین د شګۍ نه پنجپینه دی وایي چې یو څاروی دی دغه غاښونه مات دي مخې ته دوه غاښونه، آیا د دې څاروي قرباني کول به څنګه جایز دی او که نه؟ شریعت مطهره جی موږ دپاره د څاروي دپاره عمر هغه متعین کړی دی. مثال په طور باندې بیزې او پیسکوري دپاره هغه 1 کال دی او غوا دپاره او غویي دپاره میخې دپاره هغه 2 کاله دي او اوښ دپاره هغه 15 کاله دي. باقي دې کې د غاښونو څه خبره نشته چې غاښونه برابر وي او که دا نه وي. غاښونه دا په دې اعتبار سره دی چې چونکې د فساد زمانه ده، بافاریان چې کوم دی اکثر دوکې کوي او هغه په دروغه باندې وایي عمر برابر دی، عمر برابر نه دی. نو زمونږ دا خلک د هغې غاښونه ګوري، دا صرف یو علامه ده او یو نشانه ده. او چونکې دا تجربه ده چې کم غوا یا غویې هغه د 2 کالو نه مخکې د هغه غاښ هغه دا مخکیني نه راوچتېږي، نو د دې وجې نه هغوی غاښ وله وګوري چې یاره برابر رستو راوچتېږي د 2 کالو نه، خو 2 کالو نه مخکې نه راوچتېږي. نو دا یو تجربه ده، نو هغوی وله غاښ وګوري وایي یاره غاښ شته. ها باقي چې چا کم څاروی کور ساتلی دی یا داسې ملګري نه اخلي چې ملګری اعتمادي دی او هغه ورته وایي چې یاره دا سخی دی دا سخی ده، د دې 2 کاله عمر برابر دی، مخې ته یې غاښونه نشته، په هغې باندې قرباني جایز ده. باقي داسې چې کم غاښونه بالکل مات شي دا 2 مات دي هغه باندې هم قرباني کېږي. ها باقي ټول مات شو او هغې سره څاروی خوراک نشي کولی، نه ونډه خوړی شي نه ګیا خوړی شي نه واښه خوړی شي، بیا په هغه صورت کې په قرباني جایز نه دی او ثواب په الله ورکوي. جزاک الله خیر. عزتمندو که تاسو هم ذهن کې څه سوال د قرباني متعلق نو زموږ د موبایل سکرین لاندې واتساپ نمبر چلیږي، تاسو موږ ته راسینډ کړئ، انشاءالله مفتي صاحب تاسو سره د هغې تفصیلي جواب درکوي. انشاءالله سبا بل پروګرام سره به تاسو سره ملاقات کوو، تر هغې پورې تاسو نه اجازه غواړو.